جبريل علیہ السلام ورته وی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په لومبي ځل راغلی ده دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلي اجازت غواړي وی داخل دې شي هم داخل شو فرشته ورته وی چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دی خوښ دی که الله له ځئ دنیا دی خوښه ده که الله ملاقات دی خوښ دی اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي دا د هغې یو عزت دی نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که هسې ورته یې وکتل نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو ان الله یتشوق الی لقائک خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی نو اوس خوښه دې خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی اے الله ته زما لوی ملګری وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو او فرشتې دوی امضل امرکا کار دې چالو کا عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات هذا قلت مبارك اسمان توجيتك اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اذا قلت مبارك توجيتك يو خوشبو بمحسوسه نور پوی نشو لاس مبارک اخکتك روح لا صحابو ته چې پته ولګېد بس صحابو باندې هیبت شو حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دانگل او تورے واغشتو جماعت کی ادرید وی منافقان ہوئی چی رسول اللہ مبارک وفات شوی دے اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے لکہ سنگ چی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور دا اللہ ملاقات لتلے ہو اور عزیب او کم منافقین چی وی چی دا رسول اللہ مبارک وفات دے ما پدی تورا بدی سر وی کہ چانا میں ووری دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غق نکو التجاری خلق التجاری التجاری حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا جو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت اے زمان خوگا مرگری اے زمان کلی دوست پا جن سخ کلے و پا مرگ سخشتے مہر نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوان تقریبا 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر تاوے کینا آغا نکینا استے دا قلتا میراب کیوں دری دا ویلانے وکا من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات. ته څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم ډیر رسولان تلی دی دی بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق پویشو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو يرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت بخله لګیا دی وای زمارو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شهر وخانو او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید بیتو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نو ورېدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نساو وسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه خوا کړل دی ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوه دی قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره انصارو کې یو کس وسره دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره دی جامع ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع باندې لړکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سره خاورې واړولې بار روانو چاریاد را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېر لویه گمراهي ختمه کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلل ولاړ 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري